ډېره بهترینه عجیبه واقعه ده. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه وایي نبی علیه سلام وفرمایل چې بني اسرائیلو کې یو کس و، هغه بل کس ته وی چې لکه مالا 1000 درهمه یا اشرفه راکه قرض. وایي هغه ورته وی چې ګواه راوله. وایي هغه ته وی چې الله زما ګواه دی. بیا ورته وی چې ذمہوار راکا ضمانتی. وایي ورته وی چې زما ضمانتی الله دی جل جلاله. وایي هغه پوه شو ته چې بس ټیک ذمہوار ضمانتی ستا الله دی، ګواه څه دی؟ ګواه الله دی، ضمانتی الله دی. بس ورته وی ټیک ته لکه بس وروش ما 100 روپیا ولا ورکړې. هغه لاړه بس خبره ختم. ګواه څوک و؟ الله. ضمانتی څوک و؟ الله. دې ته ایمان وایي، دې ته ایمان وایي. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو دې ته ایمان وایي. او ټیم سره مقرر که چې ګواه الله شو، ضمانت کې مال الله راک. مثال په طور مال به 3 میاشتې پس خپلې پیسې څه کې راکړي. هغه ته وایي ټیک ته خبره توی شوه، ټیم مقرر شو، سړی لاړ. 3 میاشتې برابر شي، سړی را روان دی چې ما چا نه پیسې راغشتې دي چې پیسې ورته واله کړم، ځکه چې ما ګواه الله ګرځولی دی. او ضمانت کې ضمانت څوک دی؟ ضمانتي الله دی. نظم چې دا پیسې چا ته واله کړم؟ عبدالله ته. صحیح دی که نه؟ دی را روان دی چې راورسېدو، مخکې خو سفر پیدل سفر و، چې منځ کې بسي نه کې بیا کشتۍ وي. اوس هم وایي کشتۍ مشتۍ. دی چې را رسېدلی منځ کې سیند دی، راوړېدو نو کشتۍ نه وي. مسله جوړه شوه. دی کې ناوخته شو، ماښام شو، کشتۍ پته ونه لګېده. بس دی یو لرګی را کټ کړ، هغه یې دننه پاک کړ، لکه مثال په طور نل شو، نل. او پیسې یې را واغېشتې، هغې کې دننه کېوستې، خط یې ورسره ولیکو. ویې لیکل چې الله ما ته ګواه جوړ کړې او ته ذمہوار یې. اوس که دا پیسې زه راته واله نه کړم، د ملامتیا پکې راځي. هغه سره ما ټیم متعین کړی دی، وخت مقرر شوی، وخت برابر شوی، اوس ټیم دی. او الله دا به څه کېږي؟ دا زه سپارم تا ته الله، او دا پیسې زه هغه ته لېږم. الله ته دا پیسې هغه ته ورسوي. خط یې ورسره ولیکه، پکې کېوسته، پیسې پکې کېښوستې، او هغه یې بند کړ، او چوکۍ اوبو ته خطا کړه. ولې؟ ذمہوار الله دی، ضمانت کې الله دی، او ګواه څوک دی؟ الله دی. دې کې چا پیسې ورکړي دې مروتې دی چې ورځم سړی به را رواني چې لارې ته ور مخکې ته شم، ځکه ټیم مقرر شوی دی، پیسې به وروړي، خپله ما ته ګوډه به پې وکړو. دی چې روتې را روان دی، بس هغه سیند خواله را رسېدلی دی. ناست انتظار کې خو پته نه لګي. ماښام ناوخته شو، بس دی ویې لکه بس اوس کشتۍ هم نشته، سړی رانغی، بس خبره ختمه ده. چې کتلي دې سیند کې یو لښته را روانه ده، مضبوطه لښته ده. وی دا خو به وروباسو که نه، کور کې ما ته را ماته کړو، خشاک پې ځانله جوړ کړو، پخلی خو به پې وکړو که نه. هغې بس ورکو شوی، د غیر اغستې دغه لښته. بس کور ته چې راوړل نو بس څنګه ډب ورکړی نو بس هغې د اشرفو باران دی. 1000 اشرفۍ ترې نه پوره رووت. 1000 خط یې مو وکتو، خو بیا هم دی وایي چې دا خط څنګه راغلی؟ داسې حساب کتاب وړه کې وایي چې کېدای شي دا به څه وخت پس بیا سړی راغی و، 1000 اشرفۍ هم راوړی. ورته ویې الله تعالی خو ما اشرفۍ را لېږلې وې، هغه خپل ټیم زه رالم سیند خواله، واده خلافي شوې ده، خو زه راغلي خو کشتۍ نه وه. ما بیا پیسې دا شانتې بنده کړي، یو لرګي کې ما چې الله دا ور ورسوي، بس باقي خیر خو بس سیند وړي دي، او تعالی ما خپلې 100 روپۍ وروړي دا ته واله، او چې کوم واده خلافي شوی دی راته معافي کوه. هغه ورته ویل الله بنده ستا پیسې را رسېدلي دي. او سړی څه شو؟ حیران شو. پیسې دې را رسېدي، ختم ورسره دی، او ستا پیسې ما ته پوره را رسېدلي. من کان لله کان الله له. څوک چې د الله شي الله د هغه شي. داسې ته لارې کولاوي چې انسان حیران شي، ذهن تصور ګمان کې هم نه راځي. نه دا دې کې ډېر عبرتونه پراته دي واقعه کې. یو پکې دا چې د قرض معامله لیکلې وه، نو یې دا لیکې. دویم څومره مضبوط ایمان، هر څه په الله باندې سپارل. دریم الله یې ګواه کړ، او الله یې څه کړ؟
ذمہوار کو مونږ داسې کوو نه ذمہوار راوله تا بس الله بس به څوک ګرځي او تا بس به کوم ځای ګرځم سټامپ ولیکو ښه خبره ده قرآن هم دغه وچې ولیکه ښایسته خبره ده